السلام علیکم کتونکو ماسټر شاه سوار ما دا وخت تاسو کتلی شئ د ښار سیول کالونۍ کې موجود یو د سیخار دفتر مخې ته زموږ سره یو ملګری د جماعت اسلامي ولاړ دی د سره خبرې اترې کوو چېرته ځئ موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورور د ټول نړومبی راته خپل نوم ووایي زما انعام الله نوم دی د جے آی یو ته د باجوړ سینیر نایب صدر ذمه داري مې ده او دې وخت کې مونږ د ایسی خار د آرو چې کوم دفتر دی هغې خواته الحمدلله زمونږ کارکنان بالکل پرامن ولاړ دي او مونږ د فارم 47 مطابق خپله ګټلې ده اوس مونږ دا مطالبه کوو برفور مطالبه کوو چې فارم 48 او فارم 49 چې دی هغه مونږ ته زر تر زره حواله کړلی شي دننه زمونږ مشران موجود دي بار کارکنان موجود تا ته دا پته راته وګوره مونږ ښه پرامن انداز کې په دې وخت کې ناست دي او هیڅ قسم څه بګړاو صورتحال مونږ نه جوړو انشاءالله ورځې مونږ په دې امید کیو چې ګټه زمونږ ده مونږ ګټلې ده فارم 47 مونږ ته میلاو شوی دی ایشو شوی دی اوس د فارم 48 او د فارم 49 دپاره د آرو دفتر مخې ته ولاړ نور څه مسله نشته صحیح سهار نه تاسو ټول راغلي وئ د هغې څه حل راووتو که نه اوس تاسو ته څه رزلټ میلاو شو بس د هغې په انتظار یو زموږ غوښتنه هم دا ده زموږ سردار خان صاحب هم دننه ولاړ دی د جماعت اسلامي ټول لیډرشپ دننه موجود دی او فارم 47 مطابق دا کارکنان راغلي دي انشاءالله ممکنه ده چې موږ ته فارم 48 فارم 49 زر تر زره ایشو شي د خلکو د وینا متعلق چې یاره دا سیټ چې کوم و دا د پی ټي آی او پی ټي آی ګټلی و بیا وروستو هغې په وخت باندې خپل سار کې هم هغوی جشن مناو کړی و بیا وروستو تاسو هم جشن مناو کړو د هغې وجه څه وه تاسو ته مخکې نه پته نه وه او که څه وجه کیدی شو د هغې پاکستان کې الحمدلله موږ د یو قانون او د آیین او د ضابطې لاندې ژوند تېرو موږ چې دا څومره عوام دلته د پاکستان د قانون او د آیین احترام کوو موږ د پاکستان د حکومت ریزلټ ته انتظار کوو کله چې د حکومت ریزلټ راغی موږ له جیت راکړو تا واورېده که نه چې هغه جیت مطابق موږ ته فارم 47 میلاو شو اوس فارم 48 او فارم 49 پسې راغلي انشاءالله ان قریبه دا ده چې فارم 49 او فارم 48 موږ ته میلاو شي ګټه زموږ ده دواړه سیټونه موږ ګټلي الحمدلله او د قوم ته موږ دا و چې انشاءالله د قوم خدمت هم دا جماعت اسلامي کوي او دې وخت کې زما کارکنان ډېر زیات په لوی تعداد سره ناست دي خو هیڅ قسم خراب حالات نه جوړو موږ پرامن خلک یو او د پرامن انداز سره به انشاءالله موږ دلته موجود یو موږ به دا په هر صورت کې فارم 48 او فارم 49 کومه چې اخرنی فارم دی دا به نن موږ وصولو صحیح انشاءالله د خلکو د وینا مطابق چې دا کم څه روان دي لکه دا کم اختلافات چې دي ټولې پارټیانې یو شوي دي د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دي په یو پلیټفارم باندې چونکې صرف واحد د جماعت اسلامي ده چې غزان له ده په دې مسله کې نو عوامو ته چې کم څه ښکاري د منځ نه خو څوک خبر نه دي ستاسو ووټ بینک چې کوم دی په هغې باندې ډېر زیات اثر پرېوځي په دغه راسه یو څو خبرې وکړه پی ټي آی حواله سره تا کوېسچن وکړو اوورال پاکستان کې که د باجوړ خبره کوې پاکستان نه صرف د باجوړ د جماعت اسلامي او د نورو چې کوم پارټیانې کوم یو ځای شوي دي لکه ستاسو په ووټ بینک باندې اثر د دې په وجه باندې پرېوځي چې یاره ستاسو خلاف ټولې پارټیانې یو ځای شوي آیا دا په حقیقت څه دی په حقه دي او که نه د دغې د وجې نه ستاسو ووټ بینک لاندې را روان دی زما دغه مقصد زما ووټ الحمدلله په بره روان دی او دا به ستا خپله تجزیه باجوړ کې جماعت اسلامي او قوت دی او د هغه 2002 نه راواله تر د هغه نه مخکې هم څومره 2018 کې که الیکشن شوی که 2019 کې الیکشن شوی که 2021 کې بلدیات کې الیکشن شوی دی نو زما 500-600 ووټ په دغه باندې مسله وه نو تم په هغې باندې ښه پوهېږې او دې وخت کې هم جماعت اسلامي په لیډ کې ده جیت پوزیشن کې دی زه د پاکستان د الیکشن کمیشن د آیین او د قانون او د پاکستان د عدالت او د آیین او د قانون مطابق دې وخت کې د ایسی خار د آرو دفتر مخې ته سره د کارکنانو ولاړ یم د خپل 48 او 49 فارم د لاندې چې هغه به موږ ته میلاویږي باقي 47 فارم ایشو دی صحیح د جماعت اسلامي به حیثیت یو کارکون به څه پیغام خپل کارکنانو ته ورکوئ او نور عام ولس ته به څه پیغام ورکوئ زه د باجوړ ټول قوم شکریا ادا کوم چې په جماعت اسلامي باندې ډېر لوی اعتماد کړی دی او په هر وخت کې باجوړ قوم په جماعت اسلامي باندې اعتماد کړی یو ځای یوازې دا ځل نه هر وخت کې جماعت اسلامي باندې اعتماد کړی دی د هغو زه شکریا ادا کوم انشاءالله د باجوړ د قوم شمله به موږ چوته ساتو خپل کارکن ته هم دا وایم چې انشاءالله پر امیده اوسېږئ پر امنه اوسېږئ او انشاءالله د الله رب العالمین په مدد او په نصرت سره به انشاءالله دا سیټونه د جماعت اسلامي فتح انشاءالله د قوم ته ډېر زر تر زره راغلی ښکاره خبره ده 47 چې ایشو چې دې خبرو باندې ته پوهېږې چې هغه موږ د ګټه میلاو شوې ده باقي دغه کوم چې سیکیورټي پلان د مراعات دي په 48 49 دغه به راته انشاءالله نن ایشو کړي